بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد. ها او مخکې باب کې الباب السابع کې منګه د وصل او د فصل تعریف او بیا د مواضع الوصل چې کوم دوزینو واغه او د فصل چې کوم مواضع او پنځه نو هغه منګه ذکر کړل نو دغه چې فصل به موږ په هغه ځای کې کوچ کړه د دوانو جملو په منځ کې خو یا کمال اتحاد وي یا کمال انقطاع وي یا شبه د کمال اتحاد او شبه د کمال انقطاع او بیا توسط بین الکمالین نو بسولورم کې او په پنځم کې فرق دا دی چې بسولورم د کم مواضع الفصل کې چې کم سولورم زیره نو بدې کې د درېمې جملې د دویمې جملې سره مناسبت نوي کم د مناسبت چې موږ سلور قسمونه وي د مناسبت تامه چې هغه اتحاد تماثل تضاعف او تقابل دی نو بدې کې د درېمې جملې د دویمې جملې سره د سره ناړو مناسبت شته نه او په سلورم جمله کې دا سلورم پنځم نمبر ځای چې کوم دی چې قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم نو دا د دې کې د درېمې جملې د دویمې جملې سره مناسبت شته دی خو د مانع د وجنه د مانع عطف د وجنه د لګي عطف نه راشوي په دې خبره باندې پوه شئ په دې کې اوس اتم نمبر باب جو د دې علم المعانی اخرانه باب دی په دې باب کې ایجاز اتناب او مساوات بیانېږي انسان چې مافی ضمیر اظهار کوي یعنی مطلب د پر ازله کې چې کومه خبره وي هغه دې کوي نو دا به د دریو حال نه خالی نه وي نمبر 1 دا دی چې څومره خبرې ته ضرورت وي او د حق امر خبره وکي نو دې ته ویل کېږي مساوات دا یو ذهن کې دا وځي دا تزا د یو بل سره اضافت ته مطلب لکه د یو بل په نسبت سره چې یو پیژنې دا بل به سره پیژنې نو مساوات دې ته ویل کېږي چې څومره ستا معنی او مطلبونه د معنی او د یعنی ستا په ذهن کې چې معنی مطلب دا نه دی چې لکه موږ الفاظ او معنی دا نه بلکې د معنی مطلب دا دی کم سيزونه چې زمونږ په ذهن کې راځي د کم سيزونه چې موږ اراده کړی دي نو کم سيز چې اراده کړی شوی هغه او د هغې الفاظ دا دواړه برابر وي نو دې ته ویل کېږي مساوات او چې معنی ډېرې وي او الفاظ کم وي خو الفاظ پوره وي بیا هم په مطلب باندې سړی پوهېږي نو دې ته ویل کېږي ایجاز معنی په ډیر وي مطلبونه په ډیر وي او په ځین کې خبر ډیر راغلي خو الفاظ کم وي خو دا الفاظ داسې کم وي چې هغه معنی مرادي چې دا ادا کولای شي معنی مرادي څه کولای شي ادا کولای شي خو د بل څه غرض د وجه را سره غرض د وجه نه پرې کې تا کمواله کړه حروف ته په کم کړي الفاظ په کم کړي ندی ته ویل کېږي ایجاز وس کا چرتا د الفاظ لګو معنی ډېرې وي خو سره غرض د وجې نه تا نه کټ کړي او هغه کمواله دې هم داسې کړو چې باغې باندې مطلب واضح کېدو نو نه د بیا اخلال وایي څه ورته وایي اخلال او اخلال راتلل دا کلام فصیح نه وي بیا بلیغ نه وي پوه شو مې معنی ها او اتناب دې ته ویل کېږي چې څومره الفاظو ته ضرورت دی معنی لګي وي او الفاظ ته سیوای معنی لګي وي او الفاظ ته وي سیوای نو دي تا ویریږي اتناب وس کا او دری کې صفایده همي په دې کې فائدہ همي یعنی ازو پکار خدا دا چې څومره معنی وي دومره الفاظ وي خدل لګي معنی لګي وي الفاظ سیوای او د الفاظو د سیواواله د الفاظو د زیاتواله د غرض د پاره سره پاره د غرض د پاره نه فائدہ پکې نه هغه ته ویل کېږي اتناب څورته ویل کېږي او کده سي زیاتوالو چې فائدہ پکې نه وا الفاظ کم او دغه سیواو الفاظ زیاتو معنی کم وي او فائدہ نه د بغیر د غرض نه سیوا شو نو بیا به دوه نه خالي وي دا کم څه چې پکې سیوا شوی دی دا بیا معلوم او یا معلوم نه وي را زیاتواله دغه متعین نو نو بیا ورته ویل کېږي تطویل او که زیاتواله متعین وو نو بیا ورته ویل کېږي حشو
د کزیاتواله متعین نو تطویل ورته کزیاتواله متعین نو بیا ورته حشو وای هغه به خبره باندې پوه شوي ها ایجاز اتناب مساوات مساوات څه ته وای چې څومره الفاظ ته ضرورت وي دومره ته راوړي څومره معنی وي دومره الفاظ وي نو د باندې یو بل سره برابر دي ته څه ویل کېږي مساوات ایجاز څه ته وای چې څومره الفاظ ته ضرورت وي نو هغه الفاظ ته کم راوړي الفاظ کمی معنی ډېر وي خو دا کموالی د فایدې لپاره کوي دا کموالی سره لپاره کوي د فایدې لپاره دی او غرض لپاره کوي نو بیا دې ته څه وایي ایجاز خو که فایده پکې نه وه الفاظ لږو معنی ډېرې وي او تا د کموالی سره فایدې غرض لپاره نه و کړی نو بیا یې ته څه ویلی کېږي اخلال څه ورته وایي اخلال او دریم نمبر دی اتناب څه ته وایي چې الفاظ ډیر وي او معنی کمی وي خو د الفاظو د ډیروالی د یو غرض او د فایدې لپاره وي نو دې ته ویل کېږي دغه اتناب که اوس دا زیاتوالی ډیرو د الفاظو زیاتوالی ډیرو خو هغه فایده پکې نه وه یو فایده پکې نه وه یو غرض پکې نه و نو چې غرض او فایده پکې نه وه نو بیا به عادت به الله خالی نه وي یا به دا کم زیاتوالی چې شی دا پکې متعین یا پکې زیاتوالی متعین نه که زیاتوالی متعین و نو دې ته ویل کېږي تطویل او که زیاتوالی متعین نه و نو بیا ورته ویل کېږي حشوه تا په دې خبره باندې پوه شوئ لکه پوه شوئ دې باندې ها که زیاتوالی پکې متعین و که په زیاتوالی کې فایده نه وه نو که متعین و نو بیا ورته حشوه وایي حشوه اگر متعین نه و نو بیا ورته تطویل وایي پوه شوئ په دې مثالونه اوس وایو تاسو په مثالونو سره پوه شئ وګورئ تاسو الباب الثامن فی الایجاز والاتناب والمساوات وکل ما یجول فی الصدر من المعانی و هغه چې کم چل راچلی په سینه کې د معانیونه نو یمکن ممکن ده ان يعبر عنه بثلاث طرق چې دینه تعبیر وکړل شي په دریو طریقو سره مطلب دا د انسان په ذهن کې چې کومه خبره راځي د انسان په سینه کې فضله کې چې کومه خبره راځي او د هغې نه تعبیر کوي نو هغه تعبیر په څو طریقو سره کېږي په دریو طریقو سره هغه درې طریقې سره مساوات ایجاز او څو اتناب په لنډو الفاظو کې چې څومره ضرورت وي دومره راوړي دې ته څه وایي مساوات څومره ته ضرورت وي د هغې نه کم الفاظ راوړي خو د فایدې لپاره څه ورته وایي ایجاز او چې څومره ته ضرورت وي د هغې نه ډېر الفاظ راوړي او هغه الفاظ زیاتول د فایدې لپاره نو څه ورته وایي اتناب بیا په اتناب کې دوه قسمونه دي اتناب چې زیاتوالی چې خو د فایدې لپاره نه وي یو تطویل او بل څه دی حشوه تطویل چې په هغې کې یا متعین نه وي او په حشوه کې څه وي متعین وي زیاتوالی پکې بغیر د فایدې نه وي نه پکې متعین وي او په ایجاز کې چې کومه الفاظ ته کم راوړي او په معنی کې مخل و نو بیا یې ته څه ویل کېږي اخلال المساوات مساوات څه ته وایي وهي تأدیة المعنى المراد بعبارة مساوية له ادا کول د معنا مطلب یې کم څه چې په ذهن کې راځي ما فی الضمیر یا کم څه معونیه د کم څه چې قصد او اراده کړل شوی دا او د کم څه چې قصد او اراده کړل شوی هغه معنا ادا کول بعبارة مساوية له بداسې عبارت چې برابر وي د هغې دپاره بأن تكون على الحد الذي چې وي دا په هغه حد باندې په هغه دغه طریقه باندې په حد باندې جرا به عرف اوساط الناس چې جاری شی پای باندې عرف دا درمیانه خلکو درمیانه خلک څه دي وهم الذين لم يرتقوا الى درجه البلاغه چې هغه درجه د بلاغت ته نه دي ختلي ولم ينحطوا الى درجه الفهاهه او نه دي کم شوي دي هغه درجه د کمقلتوب ته یا د چاړاتوب ته مطلب دا دی چې لکه داسې درمیانه خلکو یعنی درمیانه خلک چې څومره الفاظ دغه معنی لپاره پیش کوي دومره ته پیش کوي دې ته مساوات ویل کېږي درمیانه خلکو نه څه مراد دی چې نه خو لکه ډېر زیات بلیغ وي او نه ډېر زیات چاړاګان وي چې په سره خبره نشي کولی لکه د دې مثال په قرآن مجید کې الله پاک فرمایي واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې کله دا کافران ته وویني چې دوی زموږ په آیاتونو په باطلولو کې زموږ په آیاتونو په ټوکو ټقالو کې دوی چې نن دا مشغولېږي نو ته د هغو نه اعراض کوه نو اوس دا چې نن دا مساوي دی د دې لپاره لکه پوه شو په دې کې زیادت او نقصان پکې نشته دی
والإيجاز إيجاز ته هو تأدية المعنى المراد معنى بعبارة ناقصة عنه چې ادا کول دا معنا په داسې عبارت سره چې عبارت کم وي د معنا نه عبارت کم وي د سنه یعنی الفاظ پکې کم وي او معنی سوي سیوای خو مع وفائها بالغرض سره د دې چې دا غرض چې کم نه دا پوره کیږي سره د دې چې غرض څه کیږي مطلب دا کنه چې لکه کدا الفاظ تا دون کم کړو چې په معنا باندې سره نه پویدو نو بیا غي د اخلال وي څورته وي لکه د دې لپاره سم مثال د اجازه لپاره قفا نبکی من ذکر حبیب ومنزلی بسقط الله وبين الدخول فحوملی نو دلګي د دویم شعر خو نه لیکل دا کله چې تاسو ان شاء الله د بل کلاس ته پاس شئ نو په سبا معلقه کې لاولنه شعر داره قفا نبکی قفا ودرېږي تاسو دوانو نبکی چې مونږ وجاړو من ذکر حبیب ومنزلی چې مونږ د خپل محبوب او دغه د کور تذکرہ کو چې هغه د وجنه او دغه وجاړو وس دلګي سره دلګي یو په شروع کې یا صاحبی حذف شوی دی یا صاحبی قفا نبکی من ذکر حبیبنا ومنزله اصل کې دې سره یا صاحبی قفا نبکی من ذکر حبیبنا ومنزله اے زما دوانه ملګرو تاسو ودرېږئ چې موږ وجاړو د خپل محبوب په تذکره او د هغه د کور په تذکره باندې لکه پوه شو دې باندې نو دلګي یا صاحبی دا حذف شوی دی او من ذکر حبیبی ذکر حبیبی ومنزلی د حبیب نو ورستو نام مضاف له حذف شوی دا او د منزله نو ورستو هی ضمیر دې نه حذف شوی دی پوښوي دا معنی دا چې اې زما دو ملګرو تاسو ودرېږئ چې موږ وجاړو د خپل محبوب تذکره کو او داغه د کور تذکره کو چې په دې باندې موږ څه کوو وایو نو ګوره دا اوس یا صاحبی پکې نشته اې زما دوه ملګرو تاسو ودرېږئ خدا قفای ذکر کړل نو قفا کې د تسنیه دغه زمير د خپل باندې دا معنی د کړل هغه په دې باندې پوښوي په دې پوښوي واذا لم تفي بالغرض او یک چرته د الفاظ کم او معنی سیواوي او الفاظ د کم شو چې هغه په غرض باندې ته نه پویدلې نو سمي اخلالا دې د بیا سوي لګي اخلال كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش قدا والعيش اصل کې دې چې زندگی خیر ورده فی ظلال النوک په غسور د دایګي د تورو کې ممن عاش قدا دا چانه چې هغه زندگی تیری هغه با قمقلتوب کې والعيش خير في ظلال النوك او زندگی غوړه ده فی ظلال النوک چې په سوري د قمقلتوب کې تیریږي نوک قمقلتوب ته وایي او ممن اجنا عاشا چې زندگی تیری قدا په دغه کې په لیونتوب کې مراد ان العيش الراغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل و دې مطلب دا دی چې هغه زندگی چې انسان فراخه تیری خوده کا مقل دی یو انسان دی دې کا مقل دی مال هر څو سره ډیر دی خو کا مقل دی او بل انسان دی او خيار دی خوده سره غریب دی نو خیر دی کا مقل دی خو چې روپۍ د سره ډیری او مال د سره ډیری دا زندگی تیرول خدي ان العيش الرغد چې هغه عيش د پریمانه د هر څه په ملاويږي فراغه ملایږي فی ظلال الحمق په سوري دا کما قلتوب کې خیر غره من العيش الشاق داغه عيشنا چې داغه زندګۍ نه چې سخت وي فی ظلال العقل او په سور د عقل کې نو ګورئ چې نو مطلب دا دی خبره چې هغه زندگی چې انسان کم عقلی خو چې پیسې وسره ډېرې نه زندگی ختمېږي دا کس نه چې خوخيار دی خو پیسې وسره نشته نو دا خبره زمونږ په ذهن کې وا د دې خبرې د ادا کول لپاره دا ټکی ویلې والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش قدا چې عيش زندگی دا غوړه ده په هغه سور د کم عقلتوب کې دا هغه چانه چې تیرې په خوخيارتوب کې نو دا خبره چې نه لکه نه واضح کیږي د دې شعر نه
لکه پوه شو نه باندې زمونږ په ځین کې دا خبره ده چې هغه ژوندۍ چې انسان مالدار دی خو کمقل دی دغه د ژوندۍ غوره ده د هغه سړي نه چې هغه هوښیار دی خو غریب دی نو دا کمقل مالدار ده ژوندۍ ته بهتره ده نو دا خبره من ادا کو د دې خبرې د ادا کول لپاره من دا شی راوړو چې ولعيش خير فی ظلال النوک ممن عاش قد نو پدې کې زمونږ هغه معنی مرادی نه ادا کیږي الفاظ کم کړی دي خو معنی مرادی نه ادا کیږي د دې وجنه دې ته اجازه نه ویل کېږي دې شعر ته بلکې دې شعر ته به اخلال ویل کېږي په دې خبره باندې پوه شئ په خبره باندې پوه شئ اجازه به ته وایي چې الفاظ کم وي معنی سی وایي خو کمواله د سی وي چې په هغه باندې په غرض باندې انسان پوهیږي اگر په غرض باندې پوهیدوم نو بیا چې نه هغه اخلال ده اجازه نه په دې پوه شئ تاسو دریم نمبر والاتناب اتناب څه ته وایي وتأدية المعنى ادا کول د معنا دی بعبارت زائده فعبارت سره چې زائد وي د دینه هم الفائده ا سره د فائدې نه وي لکه حضرت زکریا علیه السلام چې کله الله پاک دی چې الله مال بچی راکا جو الله پاک ورته وی چې ان نبشرک بغلام نو فریاد شروع کو ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا چې الله زما اډو کې کمزوري شوی نه او زما سر چې نه د سر وخت مې سپین شوی د بوډاوالي د وجنه نو دې مطلب دا دی چې اے کبورتو زلو شوی ما بوډا شوی ما نو اس کبورت معنی دا ده چې لکه زلو شوی خو اوس درې دا خبره دې په آسان الفاظو کې کېږي ولا چې الله نه سوال کوو چې الله مال بچی راکې او زه بوډا شوی ما بس خبره پوره شوه خو هغه دا خبره دې دا وګدی دا خبره چې ربي اني وهن العظم مني یا الله زما اډو کې کمزوري شوی دي یا الله زما د سر وخت بن شوی دي بوډا شوی ما په وجود کې می طاقت نشته ره عمر می سیوا شوی ره خوستانه بچي غواړم الله مال بچي راکې نو دا مقام د دعا ده او په دعا کې چې څومره هم د انسان عاجزي کوي دومره په باندې الله پاک له رحم ورزي نو دلته کې کته دا خبره کړه چې الله بوډا شوی مال بچي راکا الله پاک بوته چې بوډا غل نه بچي نه ورکوم خو الله پاک ته خپل هغه عذر پیش کوي چې الله زه کمزور یم او په دعا کې چې څومره عاجزي دی کوي نو دومره الله پاک دغه دعا قبلې نه دل کې هغه فائدہ لري الفاظ زیاتول دا فائدہ الفاظ زیاتول دا یا لکه الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایل چې ما تلک بیمینی یا موسی علیه السلام ستاسو په لاس کې سړي نو دې آسان جواب دا چې دا زما امثال او هي عصايا زما امثال بیا وي اتوکل علیها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى چې زه په دې باندې خپل ډډوا ما او په دې باندې خپل بيزي سره ما خو به لکه خبره ډېر وخت نه کړو نورم ډېر زیاتې فائدې لري بګي خو دا خبره اوس بیا لکه پلاس کې دي سړي پلاس کې به امثال خو دې امثال فائدې بیانول دا بګي موسی علیه السلام د غرض لپاره دا تطویل کړی دی دا کړی دی اتناب کړی دی او فائدہ سره چې ګوره د الله پاک سره خبرې کول دا خو لکه د انسان د وس نه دي او دا خو د انسان لپاره ډېر زیات دغه خبره اعزاز خبره ده نو چې زه د الله پاک سره دا خبرې ډېر زیات وکم چې الله پاک ماته متوجه دی پرې خبره باندې پوه شئ نو دا زیاتواله پکې د الفاظو زیاتواله په معنا باندې د غرض لپاره دی کوس د غرض لپاره نه نو بیا راغی دوه قسمونه دي چې یا زیاتواله به متعین وي یا متعین نه که متعین وو جو بیا ورته حشو وي او که متعین نه وو جو بیا ورته تطویل وي فاذا لم تكن في زياده فائده کچر دی نوی په زیادت کې څه فائدہ نو سميه تطویلا تطویل ورته وي خو کله ان كانت زیادت غیر متعینه کله چې زیادت دا غیر متعین وي وحشوا ان تعينت او کچرتا دا زیاتواله به متعین نو بیا ورته حشو وي ته تطویل مثال سره والفا قولها كذب ومينا وقددت الهديم لراه شيء مقامات خو تاسو وایي کنه مقامات سونه ویلې ها و باطنی بیا خدا ته دا قسم ماته وګي دا ټکی به چتا ورېلې وقددت الهديم لراه شيء والفا قولها كذب ومينا ها دا قصه ورېلل دا په مقاماتو کې دا قصه ده کنه او په ان شاء الله چې کله د بل کلاس ته بیا وړي مختصر معنی کې نو هغه کې هم تفصیل سره لیکل دا
چې دا زمانه دغه بادشاہ ملکه او هغه اسړی ته چې دا نقصان نه سولو تکلیف ورته رسوله و بیا هغه چې هغه ولګي د خپل پوزې چې ځان یې کټ کړل او به په هغه باندې دا ولګو تهمت ولګو چې د ما باندې دا د ځینې زمانه پوزه کټ کړی دا هغه بیا بهانه باندې سړی راوستو هغه مړ کو د مقاماتو کې واقع شته خودل لګي زمونږ د سرکار شته خو موږ خودل لګي سودا خبره کو چې وقددت الهديم لراه شيء چې دغه زنانا خپل دغه چې نن خپل پوزه باندې کټ چې نن دا ولګو او الفا قولها كذبا ومينا او وای مونږ د یا کول په دروغ باندې نو ځل لګي دا كذبا ومينا دا دوټه کې چې کنه دا یو شان معنا لري یعنی کذب هم دروغ ته وایو مین هم دروغ ته وای لیکن په دې کې دا کذبن پکې دغه سیواله او کدا مین پکې سیواله نو دا زیاتواله متعین نه نو دې تطویل ویل کېږي پوه شئ او کچته دا زیاتواله پکې متعینو نه ته حشو لك سو واعلم علم اليوم والامس قبله چې زه پوهه دا نن ورځ په علم باندې مو د پرونه ورځ چې پرونه ورځ پرون دی رشیدا نو د امس هم پرون دی ویل کېږي او قبله هم پرون دی ویل کېږي نو د امس نو رسول قبله دا پکې زیاتواله او دا زیاتواله پکې متعین دی یعنی مطلب دا امس پکې زیادت نه نه بلکې دا قبله پکې زیادت دی نو چې کله زیاتواله چې دا بغیر د غرض نه وي او زیاتواله پکې متعین وي نو دا ته ویل کېږي حشوه الګا باندې پوه شو تاسو ها یاد وشي دا به صحیح یاد کړئ